روژه کې چې کوم حالات دي هغه هر سړي ته پته ده چې د لسو شیو په شل خرڅېږي. په خیال باندې چې داسې کسانو له نه وي په کار چې د بیا روژې نیسي او یا دا تراویح کې لمونځونه کوي. روژه کې هم دنیا خلک وفات شو، الله دې د ټولو مغفرت نصیب کړي. کور کې غم وشي او تو هلته کې خوراک کولی شي، خو بیا ټیک ده. که فرض که داسې نه وي او الله دې نه منع کړي، نو پکار ده چې دا خلک د دې نه منع شي. الرحمن الرحیم. اول خو زه ټولو ته د روژې د دې زبرګې میاشتې مبارکي ورکوم، او بیا زه هغه وروڼو ته وایم کوم چې کاروباري خلک دی او په دې بازار کې کاروبار کوي، نو دا د روژې میاشت ده او په روژه کې چې کوم حالات دي هغه هر سړي ته پته ده چې د لسو شیو په شل خرڅېږي. نو زه دا یو خبره کوم ملګرو چې همدغه خلک دی چې بیا ماسخوتن راځي تراویح کوي، تهجد کوي، ذکر کوي، منځونه کوي، تلاوت کوي، نو د دې هېڅ فایده هم نشته دی. د دې ځکه فایده نشته چې ته د لسو شیو په شل خرڅې، په 50 یې خرڅې، ملاوټ کوي، د دنیا دپاره لګیا یې. نو زما په خیال باندې چې داسې کسانو له نه وي په کار چې د بیا روژې نیسي او یا دا تراویح کې منځونه کوي. دویمه خبره دا ده ډېره ضروري چې قومي جرګه او قومي اصلاحي تحریک مشترکه چې دا کوم سټرګل شروع کړی دی د رواجونو خلاف، نو نن که تاسو وګورئ په دې روژه کې هم دنیا خلک وفات شو، الله دې د ټولو مغفرت نصیب کړي. نو مونږ خلک چې لاړ شو نو مونږ دوا وکړو او ځو بیا، نه څوک چیس کوي نه ډوډۍ خوري. نو څومره سهولت دی، بیا په کور کې زنانو ته څومره سهولت دي. نو په دې بوزه کې چې دا مونږ کوم خوراکونه کوو، دا کوم چلونه کوو، نو زما په خیال باندې چې څنګه دا روژه کې دلته کې دا مونږ صحیح نو دا په دې غم کې دا کم طریقه کار چې کېږي، نو زما په خیال چې دا مونږ په روژه کې په بوزه کې مونږ هم داسې دا عمل اختیار کړو، نو دا به ډېره غوره وي. وایي چې الله پاک مونږ د دې نه منع کړي یو. او زه بیا علماو ته وایم چې یاره تاسو دې خلکو ته د الله د رضا لپاره په هر د جمعې په خطبه کې د هغې نه علاوه هم تاسو چې کله مطلب د تقریر مقرر کوئ، نو دا خبره پکې بار بار کوئ. که فرض کا د الله او د الله د رسول د قرآن او د حدیث نه دا ثابت دی او د الله حکم یې ده چې یاره تو په کم کور کې غم وشي او تو هلته کې خوراک کولی شي، خو بیا ټیک ده. که فرض که داسې نه وي او الله دې نه منع کړي، نو پکار ده چې دا خلک د دې نه منع شي. او بیا په دې دا کم کوشش چې موږ شروع کړی دی، نو زما په خیال باندې چې دا د علماو او د عوامو د مرستې نه که موږ ډېر کوشش وکړو، خو څه فایده نه کوي. او بیا کم چې مالدار خلک دی نو هغو ته هم زه ریکویسټ کوم چې برای مهرباني دا پیسې تاسو په بل ځای کوم لګولی شئ، دا په رواجونو باندې داسې کار مه کوئ چې خلک بیا ستاسو سره مقابله کولی نه شي، او د هغې مقابلې دپاره بدنصیبه ناپوهه خلک چې دی هغه انډر پلی کوي، هغه په سود پیسې راخلي، هغه که څه لږه ډېره ځمکې هغه خرڅوي. نو هغو ته زه هم دا وایم چې تاسو مقابلې مه کوئ. او زما امید دی د هغه مالدارو خلکو نه چې کوم هغه زیات خرچونه کوي، نو هغه دې هم د دې شي نه خلاص شي او په داسې طریقه دې غمخا دي کوي کوم چې د الله حکم دی. نو په دې کې زموږ د دنیا هم فایده ده او د آخرت هم فایده ده. نو زه یو ځل بیا هغه خلکو ته وایم څوک چې په بازار کې د لسو شیو په شل خرڅوي، نو اول خو دې د هغې نه قلار شي، او که نه قلارېږي نو بیا دې خپل ټایم نه خرابوي او لمونځ اودس یا روژې د دې نه دې بیا قلار شي. بیا هغو ته د ټولو نه اولنی ریکویسټ زما دا دی چې تاسو دې شي نه قلار شئ، توبه وباسئ. که تاسو مخکې هم کړي نو دا روژه الله پاک دا یو داسې میاشت ده چې په دې کې به زموږ دواګانې قبلېږي، په دې کې مونږ که څومره څه ګناهونه شوي پکار ده چې مونږ د الله نه معافي وغواړو، نو د دې عمل نه خلاص شئ. او دا کوم رواجونه چې دي نو د دې روژې په خاطر باندې د الله په خاطر د دې روژې په خاطر زه علماو ته ووایم، عوامو ته ووایم چې دا ژوند چې دی نو دا ډېر مختصر دی او دا لږ اسان کوي، او دا غیر رسمي دا کوم رواجونه چې مونږ شروع دي د دې رواجونو نه خلاص شئ. ډېره مننه.